مفتی صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې یا زموږ د صحابه کرام په وخت کې دوی چې خپل د اولادو روزنه کوله په دې حواله باندې که مختصره کیسه درسره هغه هم ته جي مفتی صاحب جی تا ول د صحابه په دور کې د نبی له سلام په دور کې یو دارنګ کیسه نبی علیه الصلاۃ والسلام چولو حضرت انس رضی الله عنه باقاعده هر تربیت په خپل وروشو دا مرته ویله قل سم الله بسم الله وای چې ډوډۍ خوري وکل بیمینک په شلاس باندې وخوره وکل مما یلیک او په پلیټ کې چې خوراک کوي دا بنه کوي چې د ضیا صاحب د مخ څخه به ګوله او پیاله راکشه د ډاکټر صاحب د مخ څخه راکشه نه د تا ته چې کم سالن نږدې دی د اغزګي څخه خوره دا تربیت رو شوی او بیا په اردو کې دا مشهور ده وای بچے آنکھوں سے سنتے ہیں حالانکه دا اوریدو لپاره غوږونه دي وای کښنیان چې هغه په سترګو باندې اوري نو یو وخت کې زه په یو ځای کې موجود وم نو دا یو سړی ول خپل کښنی زوی ورسره ول د جیبه د 100 یا 1500 روپۍ راوښیل دا کښنی زوی راواخستې دا په غوځي کې ول دا پیسې واخ هغه چندې په پیټي کې واچو چې دا بچی چې دی دا لږ سخیه مختسي ماشاءالله بخیل نسی مخته هر شی د ځان لپاره نه چې یو بل مسکین او غریب وویني هغه هم دی و پیژندي او د هغه سره په اسلام کې چې دا حکم شوی دی چې د 2 کالو بعد د لمانځه ژغ پر کوي د 10 کالو بعد کدی لمنځ نه کوي تاسو مناسبه تادیبي سزا ورکي هغه د دې لپاره چې د خپل دویم سکول ته ترانسفر شي هغه د مسجد ولی مسجد کې د خوار هم ویني غریب هم ویني مسکین هم ویني مالدار هم ویني هر سړی ویني نو په دې باندې باید چې د خپل دویم سکول ته ورسیږي. جزاک الله مفتی صاحب ډېر